چې هغه غټ صفات د منافقانو دي کم کم دي. یو الکذب، دروغ. د منافقت اساس او بنیاد دروغ دي. موږ مسلمانانو کې څونه دا صفت راغلي په عوامو خواصو کې اړو پروې نه کوو یاره. الکذب دا اساس النفاق دی. دویم د الله د ذکر نه غفلت. الله د ذکر نه موږ نن غافل یو کنه یو. دا د منافقانو په صفاتو کې غټ صفت دی. د الله نه یادې، ذکر نه کوي، تسبیح وسره نه. یو صفت څه شو؟ غټ کذب، دروغ. دویم غفلت د الله د ذکر نه. پدې په تنهایو کې سوچم پکار دی. او دریم مخلوق ته په خالق ترجیح ورکول. یو ځای کې د الله حکم یو شان دی، مخلوق بل شانتی وي. دی وی پلار را نه خپن شي، رور را نه خپن شي، دوست را نه خپن شي، بیبی را نه خپن شي، بیبوی خاوند را نه خپن شي، چم گاوند کې را نه قام قبیله را نه خپن شي. که الله خپکیږي شل پیری دی خپشي. الیاذ بالله. مخلوق تا په خالق ترجیح ورکول. او سلورم د منافقینو ابرز الصفات الخداع، دوکا. قرآن کریم چې مونږ وګورو نو قرآن کریم کې د دروغ ډیر زیات مذمت بیان شوی دی. قرآن کریم کې د دروغ ډیر زیات مذمت بیان شوی. کله قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې د الله لعنت دی په دروغ جنو. په دې وجہ توبه استل پکاري د خپل منافقتونو نه. قرآن کریم کی او احادیث مبارکو کی د دروغو ډیر مذمت بیان شوی دی. نبی علیہ السلام فرمای ویاکم والکذب، ځان د دروغو نه وساته، ځکه دا دروغ سړی ګناونو ته رسي. یو روایت کې راځي آیت المنافق ثلاث، ای کې دام دی اذا حدث کذبا، چې کله دې خبره کې دروغ وي، اره خبره کې دروغ وي. نو د منافق علامه دا ده چې کله خبره کوي نو دروغ وي، د دروغو نه اس احتیاط نه کوي. د دروغ مذمت سورت مومن 28، آل عمران 61، نور 7، انعام 21، منافقون 1، نور 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دا د منافق بل نخا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، هر کله چې دی تویل شي لا تفسدوا فی الارض، فساد مکوي پزمکه کې. د فساد ماده دا قرآن کریم کې 50 کرته ذکر شوی دا. قالوا ندی وای انما نحن مصلحون، یقینا مون اصلاح کوونکیو. فساد تا نوم د اصلاح ورکیم. فساد قرآن کریم کې پګړو مانو سره مستعمل دی. معنی د فساد د قرآن کریم د آیتونو پرانا کې
معنی د فساد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 وګورئ د فساد معنی. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. که چرته الله په مجاهدین او مشرکان نه د پکولې د ازمکه بروانه شوی وا، عبادت خانه بروانه شوی وي. دارنګي سورۃ البقرہ آیت نمبر 220. سورۃ البقرہ آیت نمبر 220. واللہ یعلم المفسد من المصلح. دلتا مفسد ظالم توئی. نو معنی د فساد قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې ذکر کړی دي. غنې معنی دي د فساد. واذا قیل لهم هر کله چې دی تویل شي فساد مکوي پزمکه کې دی وکاو فساد کتاب وته فساد مکوي دی بوي انما نحن مصلحون مونږ خو اصلاح کوونکیو مونږ خو اصلاح کوو. الله اکبر کبیره. ګوره د اصلاح په نوم باندې فساد کو څه کول د بی دینه په نوم باندې دین خورول د ازادۍ په نوم باندې بربادي. خلک یې مونږ ازادي غواړو چې زنانه دې بی حیا شي، زنانه دی لوپټه د سر نه کوزه شي، د زنانه لباس دی نری شي، د مکمل ازادي ملو شي. دا څونه غټه بربادي ده. نوم د ازادۍ حقیقت کی بربادی دا کار د منافق دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. د کئی فساد